موږ په سوشل میډیا باندې پیسې ولې نشو ګټلی؟ دنیا خلک یې ګټي، موږ د چا نه کمې، موږ ولې نشو ګټلی؟ هر څوک یې ګټي، ډېرې ښایسته پیسې ګټي، ډېرې زبردستې پیسې ګټي او ډېرې اسانې ګټي. لږ محنت وکړئ. زه تاسو ته ګرنټډ دا خبره کوم، ګرنټډ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم عبدالرشید او تاسو ګورئ مون ټیکنیکل. په دې تمه په دې هیله چې روغ جوړ به یو د ژوند په ښو شګو کې به یې. څنګه چې تاسو په تامنیل باندې ولیده چې په سوشل میډیا باندې پیسې ګټل حقیقت دی یا دروغ دی؟ نه، بالکل حقیقت دی. په سوشل میډیا باندې ډېرې ښه ښایسته پیسې ګټلې کېږي، ډېرې پیسې ګټلې کېږي او ډېره په اسانۍ سره ګټلې کېږي. څنګه به ګټو، په څه طریقه به ګټو، هغې له څه کول پکار دي، انشاءالله تعالی عزیز په دې ویډیو کې به موږ تفصیلا خبره کوو. چېرته هم مه ځئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویورز، موږ فیسبوک استعمالو، یوټیوب استعمالو او دغه شانته کې نور بلا سافټویر استعمالو. د هر سافټویر خپل خاصیت دی. په یوټیوب باندې ډېر ښایسته ارنینګ کېږي، ډېرې ښایسته پیسې پرې ګټلی کېږي او ډېرې په اسانۍ سره ګټلی کېږي، خو لږ محنت پکې شرط دی. بل وخت فیسبوک دی، فیسبوک باندې هم ښایسته پیسې ګټلی کېږي، ارنینګ پې کېږي، خو فیسبوک نه یوټیوب ډېر زیات ښه دی. د یوټیوب نه فیسبوک ښه نه دی. ولې؟ چې د یوټیوب پروسس چې دی نو هغه دونه اوږد نه دی، هغه تا ډېر په لږ وخت کې مخې ته بوځي. کله چې ستا چینل مونیټایز شي او د 1K سبسکرایبر او د 4000 غنټې واچ ټایم ستا پوره شي، نو هغې ستا چینل مونیټایز کوي. د هغې نه پس چې دی نو هغوی بیا په ویوز باندې چې دی نو ستا په ویوز باندې ډیپینډ ده چې تا په ویډیو باندې څونه ویوز ته چې کوم کنټینټ ورکوې په هغې باندې څونه ویوز راځي، خلک یې څونه ګوري، نو هم په دغې باندې کې هغوی بیا هغې ته ایډ لګي او هغه پیسې انکم په هغې باندې کېږي. څنګه چې موږ خبره وکړه چې په یوټیوب باندې ارنینګ کېږي، څنګه ارنینګ کېږي، د دې به څه طریقه کاري او څونه ټایم به اخلي، هغه ستاسو د محنت پورې، د هارډ ورک پورې منحصره ده. د پی کې ټي وي یو چینل چې هغه مونیټایز شو، ډېر په ښه رینګ کې روان دی، اوس تقریبا 7 لاک نه ابو د هغې سبسکرایبر دي او دغه شان دی کې په میلیونز کې د هغې ویورز دي، د هغو خلک ویډیو چې دی هغه خوښوي او په میلیونو کې خلک ګوري. دا څه وجه ده؟ هغوی د یو وړوکې سټیج نه شروع کړه او یو داسې کنټینټ هغو راوړو چې هغه کنټینټ خلکو ډېر زیات خوښ کړو، په معاشره کې په هر چا باندې ښه ولګېده او هغه ډېر زیات خوښ کړو، سپورټ یې کړو، نو هغوی مخې ته راوړو. هغوی ډېر ښه انکم کړي، ډېرې ښه پیسې ګټي د یوټیوب نه. دغه شانې که موږ او تاسو هم یو داسې ښایسته شانته کې کنټینټ راوړو چې هغه یو خو دا کنټینټ دی چې مطلب ایډیټینګ کول دي، د یو کنځلې راغستې دي په بل پسې لګول دي، د بل کنځلې راغستې دي په بل پسې لګول دي، یو څه نه، دا نه، صحیح بالکل پرفیکټ صحیح کنټینټ چې معاشرې ته پکې نقصان نه، د پښتو کلچر ته پکې نقصان نه، پښتو نه بلکې یو کلچر ته پکې هم نقصان نه او موږ ته پکې ډېره زیاته، موږ ته پکې هم فایدې، خلکو ته فایدې، میسیج یې پکې، او بل دا چې څوک دې زده کړه وکړي. ټولو نه غټه فایده خو دا ده چې په سوشل میډیا باندې که ته موږ ښه کار وکړو، یو ښه کنټینټ راوړو، نو خلکو ته به فایده وشي، موږ ته به ثواب میلو شي. او دویمه دا چې موږ کله په سوشل میډیا باندې کار شروع کړو، نو موږ د دې نه ښه ښایسته ارنینګ کولی شو، ډېرې ښایسته پیسې ګټلی شو. په خپل کور کې، په خپل ځای کې د چا غږ به در باندې نه وي، ښه په ارام به ناست یې او ښه ښکلې پیسې به ګټئ. دې دپاره څه کولی؟ د دې دپاره ټولو لومبۍ خبره دا ده چې موږ په یو هنر باندې کار وکړو. سکلز چې دي دا ډېر اهم دي. هر چا ته یو نه یو هنر به خامخا یادي. که چېرې موږ یو هنر راوړو او په هغه هنر باندې موږ بحث وکړو او هغه هنر نه موږ یو ښایسته شانته کې ریکارډینګ وکړو، په ښه طریقه باندې هغه ایډیټ کړو او موږ یې سوشل میډیا ته ورکړو، دغه شانته کې دا محنت، په دې کې د محنت نور هېڅ هم نشته، صرف لږ محنت پکار دی. چې کله موږ دغه لږ محنت وکړو، نو زه امید لرم چې ډېر ژر به موږ مخکې لاړ شو او هر نوجوان، هر بېروزګار نوجوان به ډېرې ښه پیسې وګټي او ډېر به خوشحالي. د دې لپاره ټولو لومبۍ څه کولی؟ تاسو ته ما وویل چې هر یو ته، هر انسان ته، هر یو نوجوان ته به یو نه یو هنر یادي. ګورئ، نن سبا ډېر زیات نوجوانان چې دي، ډېر زیات خلک چې دي، هغوی بېروزګاره دي. وجه څه ده؟ د هر چا سره ډېرې ښایسته ډیګرۍ دي، هر چا ډېر ښه ایجوکیشن حاصل کړی دی، ډېر ښه ایجوکیشن دی خلکو سره، خو له بده مرغه روزګار نشته، جابز نشته، او که چېرته وي هم خو هغه هم
والله عالم چې څوک یې چرته وړي روزګار نشته، حالات ډېر زیات خراب دي، هر انسان هر نوجوان مایوسه دی. څوک چا سره چې انډراید موبایل وي دا د هغه دپاره یو ډېر ښه څیز دی او هغه د دې نه ډېر ښایسته پیسې ګټلی شي. که چېرې مونږ کوشش وکړو او مونږ په دې باندې سوچ وکړو نو انشاءالله تعالی العزیز زه دا امید لرم چې ډېر زر به مونږ مخکې لاړ شو او هر نوجوان به ډېرې ښه ښایسته پیسې وګټي، خلکو ته به ډېره فایده ورسي او په پاکستان کې به غربت مکمل ختم شي. د دې لپاره څه کول دي؟ د دې لپاره ټولو لومړۍ خبره دا ده چې تاسو ته ما وویل چې یو هنر چاته فوټوشاپ یاد دي، په کمپیوټر کې ډېر عام سافټویر دی، په فوټوشاپ باندې کار وکړي په پښتو زبان کې. چاته کورل ډرا یاد دی، په کورل ډرا باندې کار شروع. چاته بل څه هنر یاد دی، چاته د موبایل په سافټویر کې علم وي هغه په سافټویر باندې کار وکړي. چاته په ایډیټینګ کې معلومات وي، څوک ایډیټینګ کولی شي هغه په ایډیټینګ باندې کار شروع کړي. چاته نور څه داسې هر انسان ته پته چې ما ته دا هنر یاد دی زه دا کار کولی شم. چاته چې نور څه یاد دي په هغې باندې کار وکړي، د هغې نه ښایسته شانته کې ریکارډینګ وکړئ او ښایسته ایډیټینګ وکړئ د هغې دپاره او چینل جوړ کړئ او هغې نه خپله دغه ویډیو چې ده دا شیر کړئ، یو به خلکو ته فایده ورسي. بله خبره به دا وي چې ډېر زر به مخې ته لاړ شئ او د دې غربت خاتمه به وي. تاسو ته ګرنټډ دا خبره کوم. دغه شانې د دې لپاره به څه کولی، چینل جوړول دي. چینل ډېر اسان دی. په روانه ویډیو کې موږ ټولو لومبۍ خبره کوو د ایډیټینګ په باره کې چې ایډیټینګ به څنګه کوو. ایډیټینګ دپاره یو سافټویر د دنیا سافټویر دی خو کوم چې ایزي او ښه سافټویر دی هغه دی کاین ماسټر چې کوم موږ په انډراید موبایل کې استعمال په دې باندې ډېر ښایسته ایډیټینګ کېږي او ډېر اسان هم دی. ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او تاسو به په لږ ټایم کې به تاسو ډېر کار کوئ او ډېر ښایسته ایډیټینګ به کوئ. دوه خبرې چې دا ډېر زیات اهمې دي، یو دی کانټینټ او بل دی ایډیټینګ. که ستا کانټینټ ښي او ایډیټینګ دې خراب وي نو بیا ناکامه بیا څیز فایده نه کوي. او که چېرې ستا ایډیټینګ ښي او کانټینټ دې ناکامه بیا هم کار نه کوي. دغه دوه څیزونه باندې فوکس کوئ چې کوم څیز تاسو راوړئ، کوم سکل تاسو راوړئ، په هغې باندې چې کوم بحث کوئ په هغې ایډیټینګ. را روانه ویډیو به انشاءالله تعالی عزیز زمونږ په ایډیټینګ باندې موږ به ایډیټینګ کوو. دې لپاره ټولو نه لومړی خو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره ضرور کلیک کړئ. کله چې تاسو دا وکړئ نو را روانه ویډیو به تاسو ته بالکل په اسانۍ سره میلاو شي. تاسو ته به سرچ کولو ضرورت نه وي او موږ داسې سټپ بای سټپ روان کړی دی. زه تاسو ته ګرنټ دا خبره کوم چې 10-15 ویډیوګانې تاسو وګورئ او هغې باندې یوازې کته نه دي ګورئ ښه چې تاسو صرف زما ویډیوګانې ګورئ. د ویډیوګانې کتو سره سره په هغې باندې عمل هم کوئ. نه چې تاسو کومه ویډیو د زما ګورئ، کوم ملګري زما دا ویډیو ګوري په دې باندې ځان سره سوچ وکړئ چې یار او که نه دا خبره خو لازمي ده، دا خبره خو صحیح ده چې موږ په سوشل میډیا باندې پیسې ولې نشو ګټلی. دنیا خلک یې ګټي، موږ د چا نه کمې، موږ ولې نشو ګټلی. هر څوک یې ګټي، ډېرې ښایسته پیسې ګټي، ډېرې زبردستې پیسې ګټي او ډېرې اسانې ګټي. لږ محنت وکړئ. زه تاسو ته ګرنټ دا خبره کوم، ګرنټ